چې بهر ملک نه دا پیسې راستو موږ ته حکومت څه پوینټونه راکړي هغه پیسې موږ نشو راویستی نو آیا په دې موږ جاز ټیکټ اخیستی شو د هغې دپاره خاص بالکل پې اخیستی شي دا جایز دی جاز ټیکټونه پې اخیستی شي دا پیسې وي روز هم نه صرف پوینټ ورکړي په هغې ټیکټ میلاویږي بالکل جایز دی سپی پالل په کور کې شوقن چې سپی پالې دا مکروه تحریمي دی دا په کور کې نشي ساتلی ځکه د دې وجې نه په کور کې بیا فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې نه راځي په هغه کور کې بیا ډېر زیات نحوست وي په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې سپو باره کې وی کله یو سپی په یو لوښي کې خوله ووی نو وی 3 ځل هغه لوښی وینځه د ښکار دپاره او چوکیدارۍ دپاره یې ساتلی شي خو انورشاه کشمیري رحمه الله فرمایي چې دې دپاره هم وساتې بیا هم ستا په کور کې به هغه د رحمت فرشتې نه رانازلېږي نو څه ساتې ضرورت یې مې ساتئ کور کې هېڅ ضرورت یې نشته د جمعې په ورځ کپړې نوي وینځل پکار ښځې دا خبره کوي دا هسې خبره ده دا به چېرته د ښځو په کتاب کې وي د شریعت په کتابونو کې دا خبرې نشته په فیسبوک باندې اکثر خلک څه تصویران راولېږي هغې وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم پیزار دي او ویښته دي چې دا لیږې مخکې دې به اجر میلاویږي دا هسې فضول خبرې کوي خلک د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ویښته شته خاصو خلکو سره شته خو هغې ډېر محفوظ ساتلي وي دا دې هسې یو ډرامې جوړې کړې وي خپل پیجونو چلولو دپاره نو دا شیزونه نشته دې اصلیت نشته خپل لور له په ملکیت کې خپله لور ورکول چې د لور مې بچي نه کېږي ورکولی شي وله جایز دی چې خپل لور له ته خپله لور ورکړي خو ته به د خپلې ښځې نه هم تپوس کړې ځکه د هغې هم پې حق دی که د هغې پې رضامندي وي بیا وله ورکولی شي د دې لور یا د دې زوی چې کم ته خپل لور له ورکې نو دا پالک شو مطلب دا ستا ساتلی شو ته د کفالت کې مکمل ستا نوم ته دا بچی نه وړي ګورې که دې ښځې دي دا چې کومه ستا د رور ښځه ده دې ښځې د ماشوم لی پی ورکه نو د دې دا رضاعي لور شو که پی ورنه که د نورو محرمات عمره د دې هغه شان مسله ده او بله خبره په دې کې دا ده چې ته به د ده نوم خپل نوم ته نه راړې هم ستا نوم ته به وي چې کوم حقیقي پلار دی هغه پلار ته به د ده نوم ویږي بیا دا ګناه ده سګرټ او نسوارو سره اودس سګرټ او نسوار مضرات صحت دي او دا مکروه دي د دې استعمال نه پکار کم داسې ښه شیز دی چې خلک ټول صحتونه پې د خلکو خراب شي پیسې پې هم داسې ضایع کړي او خاص کر دا چې کم سړی کوي د دې د خولې نه ډېر څښا وګمځي څښا بدبوی خیږي او دا سګرټ والا هغې سره څوک کېناستی نه شي بیا نسوار والا نو د هغې د خولې نه هم داسې یو عجیبه شانتې وږم خیږي کم نسوارو کې چونه استعمالیږي یا څه نور څه تمباکو وغیره پکې استعمالیږي نو خولې نه ډېر څخه وږمځي او په روایت کې داسې راځي چې مسجد ته کم سړی په دې حالت کې راځي وي چې د هغه د خولې نه د ګنده بوی خیږي مطلب د پیازو یا اوږې خوړلې وي نو په هغې زمره کې دا شیزونه هم راځي نو وی فرشتي د هغې د بدبویۍ نه تښتي انسانان هم ترېنه نفرت کوي نو چې مسجد ته هم ځې چې چاته خوله ورړې نو هغه درته خوله داسې کړې چې مړه اوس به دی دا خوله به کله بندوي همدا به وایي چې یاره د خولې نه دا وږم بوی خیږي څوک به په پوزه رومالونه دي نو ته به ځان به هم درته بدې نه ښکاري چې یاره دا شیزونه کې او خلک د نه خوله اړوي نو خوله ښه پاکوه او دستې برقرار دی چې زی نو خوله ښه کنګالوه غړغړې کوه چې خولې نه د دې وږمځي او ښه صورت یې دا دی چې مسواک ډېر ډېر کوه او بهتر صورت یې دا دی چې دې مردارۍ نه ځان وساته الله یې ټولو ساتي د ماشوم عقیقه کول په قربانۍ کې دا جایز دی د هغې دپاره حصه ونیسه دا بالکل جایز دی کولی شي یو سړی دی هغه عمرې لځي په لاره کې ورته څه خبره راوځي حکومت یې منې کړي د ده دپاره څه حکم دی احرام یې تړلی دی که دې سړي احرام تړلی وي او نیت یې نه وي کړی او دی لاړه نو دی صرف هلته طواف کولی شي خو که نیت یې کړی دی تلبیې ویل او دی لاړه او د همداسې احرام کوس کو نو دی به هلته دم ورکوي د هغې نه پس ته بیا به د دې عمرې کفاره کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین